مقصد دا چې ته ووایا چې بیا به مو ټنګی نه او بیا به مو امتحان نه اخلي، نو ټیک تا دا به یې پکې تا، خو لیکن عزم کې به فرق نه راځي، ځکه عزم وایي دی ته چې هغې کې به فرق نه. بله نکته دا ذهن نشین. نمبر 4 دا نکته ذهن نشین کو، دا نکته چې دا چې کله انګریز دې وطن ته راغی نو دا دوره حرامي قوم دا، خدای دې کنداریانو ته په لاس ورکړي، دا دونه حرامي قوم دا چې دې خلکو ته د علماو اوس ټولو په ذهن باندې دا بت سوار ده چې بس د ملا سړي کار صرف مسجد او مدرسه او د دې ګرځول دي او نور به هیڅ شی نه کوي، او کني دا معیوب سره ګڼل شي او دته ځان بد ښکاري. بالکل خلای راوستله د معیشت او د اقتصادیاتو او د ملا منځ کې چې راوستله، خلا راوستله د دې ایغ ذهنیت دوره قدر ځای کې چې شی محدود. حالانکه داسې نه ده. تاسو لږ تاریخي روایات وګورو، البدایه والنهایه او سیر اعلام النبلاء د محدثینو حالات وګورو، او مقصد دا دی چې تهذیب الکمال د علامه یوسف میزی هغه وګورو، نو تاسو ته به پته ولګېږي چې زموږ د لوی لوی محدثین دا به لوی لوی تاجران هم وو او لوی لوی محدثین به وو. داسې محدثین به وو چې په ایغ ټیم باندې به یو محدث سره 300 350 400 دوره محدثینو یعنی د حدیث طالب علمان به وو، او په ایغ ټیم باندې به په دې ټولو باندې د خپل مالیت نه هغه چې کوله خرچه کوله. او دا ته رښتیا ووایي چې دا به څونه خوند کوي چې چاته د احتیاج هم نی، او مقصد دا دی چې یو 500 کسانو ته تو حدیث شب و روز شی او دوره کاروبار دی چې د هغو ټولو اخراجات هم لزان نه چکه پورا کوي. نو دا یاد وساتو چې دا شی بالکل ذهن نه وباسو. د معیشت فکر، معیشت په خپلو خپو باندې ودرول، نو مقصد دا دی چې دا علم سره هیڅ منافي شی نه ده. هلته مشکات هم شو، او مقصد دا دی چې ورونو د دکانونه دي، نو خپل برخې کې یو ښه غټ دکانونه واخله، ښه معتمد شاګرد یا مقصد دا اوخي خپل خپلوان هغه ښه حساب کتاب سره کو، خپل نگرانی کې ساته. هلته مشکات شوه، هلته بخاري شو، دا دې سره منافي شی نه ده. هلته د مسجد خطیب ګورې چې ته کله مقتدیانو ته تایلوي نو چې یوه ورځ دې ناوخت کړی نو څه درته وایي چې مولي صاحب چې نه ده درنه پوره، نو تا ته چا ویلی چې جومات ګرځوه، داسې یې که نه. او لیکن که کله تا غټ جرنل سټور و هلته او په مقتدیانو د قرضې هم وي او تا نه یې سودا وړله 10-15 دغسې امداد د خلکو سره کړی و، او جومات کې دې هم نورو مثال 10 زره پرې کولې، تا پکې 5-6 لکه روپۍ لګولې، نو بیا به څوک داسې غږ درته وکړي. بیا چې یوه میاشت نه یې که نه شمردار اواز به دی په پسې یو به درته راشي جي چې ته نه وې که نه، بل چا پسې بالکل مونځ خوند نه راکاوه، هېڅ مزه یې نه وه، لمانځه هېڅ مزه نه وه. داسې وي که نه، نو تاسو کلمې کې به طاقت وي، په خبرې کې به مو طاقت وي. ماشاءالله ماشاءالله. راځه رایسه بچه رایسه. تاسو په خبرې کې به طاقت وي، تاسو په کلمې کې به چې وي طاقت وي. دا یې ختم تما سره بیا را درومي. راځه پشه سم کښېنه. فرینه. نو معیشت فکر دا مقصد دا دی چې دې سره هېڅ منافي نه ده، هېڅ منافي نه ده. دا یاد ساتو. بل یوه اهمه نقطه 5 نمبر کې اسې ټوسې درته وایم، 5 نمبر کې یو اهمه نقطه هغه ربط ته اساتذه کرامو سره، خپل مادرې علمي سره. استاد محترم مولانا نور کمال صاحب دیوبندی نور الله مرکزه هغه به موږ ته فرمیله چې دا استادان میټر وغوندي، ترانسفارمر وغوندي، او دا طالب علمان دا د بلبونو غوندي. نو بلب کډیر قیمتي، خو چې کله میټر سره کنیکشن نه نو رڼا نه کوي، رڼا نه کوي. او که زیرو بلب وي خو چې کنیکشن یې برقرار وي نو دوره رڼا وکړي چې په څه شي باندې به ور نشي او خپه به دې چېرته ونه غورځي، دونه رڼا وکړي. او که بیا قیمتي و لږ نور سیوا و واټې نو خو بیا خو نوره چې کوي رڼا سیوا کوي، خو ربط هغه بچي. او که ربط نه بیا مونږ خپله یعنې خپل لیدلی دي
چې که استادانو سره کوم ربط ساتلی یعنی متوسط درجه کسان به تاسو یقین وانه چې هغه اوس ترمذي ابو داود بخاري دا کتابونه شي موږ شاګردان دي او ډیر ذکی به چې موږ به ډیر توقع ورنه خو مقصد دا دی چې ربط په ونه ساتو برقرار به مشورې هغه ونه ساتلې یقین ومنه چې داسې ځای شوي دي چې هغه پته نه ولګېده. نو یو دا یاد ساتو چې خپل اساتذه کرامو سره ربط او مشوره او مقصد دا دی چې هر شي کې رای اغستل دارنګ خپل جامعې سره جامعه امادر علمي وي ټیک ته خدای دی وکي سبا د تا خپل جامعه ولني لیکن بیا هم خپل مادر علمی حق دا به کله هم سړی نه ویری کله به نه وي په خپل مفادات باندې به هغه تچور کې یو دو درې ګوتې ترجیح ورکې الله تعالی به تا کارونه خپل چکی برابرې او په دې نیت چې دا د ما مادر علمی ده او دا استادان دا د ما پدر علمی دي او زبا مقصد دا چې دې سره تعلق او ربط دا به ساتو برقرار ساتو. او شپږم نمبر کې دا نقطه دا به ذهن نشین کو او په دغه سره اسی زیلی و بل نقطه به ذهن نشین کو. ډیر طالب علمان قابل طالب علمانی خمهنتونه کړي نو ایغه دا خیالي چې زه کله فارغېږم نو دی وی مدرسې والمهتمم با سروي او د بل بخپی وی او یو برازي او بل بزي او مال به دعوتونه راکې او زه به وتاین چې دا شرایط پي او دا کتاب پي این خیال استو محال استو جنون این خیال استو محال استو جنون. دا خبره مونږ ته مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه ایک با کوله چې چیرته په دغه سوچ کې پرې نوزو چیرته په دغه سوچ کې پرې کني خلاف مفروض به درمانه لازم سي ټولې چټیانی به تیری سي څوک په دې تاسو ونکي نو بس بیا به پګانو غټ شي یا به ماستری غواړي یا به سواړي نه لکه څنګه چې سکولونو تعلیمونو وال چوره مهنت کړای چوره پیسې لګولې بیا سندات پتخر کی او کله وی یونټری تا کله بلې تا کله وی تا کله بلې تا لیکن ځان دې پر ځای چکی پیدا کړي او بیا استاد محترم خو به دوره فرمیلا مولانا نور کمال صاحب چې مونږ اول فارغ شو نو دوره به ویل چې ابتدایي کال کې درس ځان ته غواړه په پوښوي ورته چې خیر د جمعرات او جمعې ته به مزدوري کوم او چې کومه مزدوري حاصلېږي آب تاسو ته چې کوم رانو ته مونږ غواړو ته چې زبې چې کوم درته رانو او دا چې دا شرایط او پلان کې نو دا خو مونږ دالته په پوښ دا د استاد زمده دا مشرف وفات شو نو قسم ورواچوا چې په دې ټول عمر کې کما د کاغذ ټوکړه د درخواست هغه چیرته چې ورکړي چې دا مراعات او دا پلان کې شي دې قسم مراعات دا د دین خدمت ته په بوش بیا په خپل مادر علمي کې چې چاته خدای پاک چی نصیب کړی نو تاسو مونږ خو خپل چې درس نه اوزو نو بیا عام ګرځیدلو کې ولاړی ناشتي کې زوی چې چیرته بتاو سوچره دا فهم کړی ني چې دا دلته مونږ سره استاد ابل د چې طالب اسی مقصد دا چې یو لګ هغه ورخته کني چې بار اوزو بیا چیرته بتا سودانی فهم کړي بلکې چې ملمي در سره نو چې تو توای چې دا مون استاد د نو کني هغه وایي چې کدا چیرته یو زمیدار مسلې ته پوسټ چدا راغله دا سی وی کني دا څه خبره ده چې دا شرایط دي او دا پلان کوي دي او دا کتاب برا کوي او دا برا کوي نو دی خدا مقصد چې دا کتاب به ما تر کوي او بس به زه در سره درس کوم کني نه کوم چې د نورو کدو پانی ویل دي او یو ما مقصد دا چې پانی چې دي اړولې دي خو بیا دا مقصد نه چې کومه ترقی تا ته خدای لیکلی نو اب وخت سره الله تعالی هغه ترقی هغه وتا ته چکی درکې. مونږ په وزیرستان کې مولانا نور محمد صاحب نور الله مرکزه نو هغه میټینګ و نو بیا ما سره خو ډیر کتابونه نو دا اخر کال کې زدا کتاب پریدو دا اخلنا دا پریدو دا اخلنا نو اخر کې ما تر 500 ما عمر کم ما ویل فی زرمانه تو وای ما تل مالجی ما ول کوم کتاب چې کوم مدرس اخلی ما هیڅ قسم اعتراض نشته ا دې بل یو مدرس یو کتاب هم ما مطالبه نشته خبره چې صلاح خلاص او نور چې کومه ترقی او تنزل هغه الله تعالی تا تلیکلای ابدر ته چکی رسیش. نمبر 6 دا حسن خلق الدین كله خلق دا وسیع مضمون دا زه تفصیل نه صدر تکولای خو دین ټول د اخلاق نام ده. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سراپا اخلاق انک لعلی خلق
عظیم انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حسن خلق اقارب سره هم، احباب سره هم، امزول سره هم، اقرباو سره هم، مشرانو سره هم، کشرانو سره هم. داسې نه چې مثال معاشرې ته هغه ته نوي ته ورګډ شي او په معمولي کیسې باندې چې نه مسله ټیک ته مسله به دا شي خو لږ طریقې سره به مقصد دا دی چې اوس معاشره چې کېږي جوړېږي او ته اوس په ځای دی نری مسلې د پاره نو توړ خو به هغه ټول خاندان کې ټول خپلوانو کې دا به نه جوړی. په تدریج سره به ناپوهه وي هغه چې کوي پوهه کوي. نو که تاسو سوچي ځنې چې فارغ شي او یو لوی غوبل چې کی ارواخلي او په کلی کې تفریقه، په خپلو کې تفریقه، په کورونو کې کله به هم دې شي سبب نه جوړېږي. او نمبر 7 دا یاد ساتو، سوچ او فکر دا خو به یو عالی ساتو، ځکه د سوچ او فکر نه تاسو تمام مخکې ویلي دې نه ارادې جوړېږي، ارادو نه اعمال جوړېږي. فکر به عالی ساتي. اقبال ته چا وتیلی چې ته هر وخت په اشعارو کې دا هغه ولې وایي چې شاهین دا او شاهین دا، نو ده وتیلی چې دې کې ما مقصد دا ده چې دا مؤمن فکر چې دا با مقصد دا ده چې د شاهین هغه پرواز نه لوړ هغه نه به هم چې وي لوړ. نو فکر به عظیم ساتي، فکر به لوړ ساتي. بل سوچ دا با منفی نه ساتي. سوچ په منفی نه ساتي، سوچ په چا ساتي؟ مثبت ساتي. تاسو ته یو مثال درکړم. مثال په تور باندې د 100 کورونه دي دلته، التا بلډوزر په سر واغېستو او 100 سره کورونه دي خلکو ته چکړ چپري مپري دي ړنګ. نو ته ووایه ګرمي موسم ده نو تا سر سوري ته څه، یخني موسم ده ته له یخني نه بچ شوې برباد نه. که یوه جونګړه دې ځان ته واچوله نو تا سر سوري ته. نو که د بل 100 کورونه ړنګ کې تا سر سوري ته کېږي نه. که خپل یوه جونګړه ځان ته جوړه کړي نو تا سر څه سوري ته. نو سوچ دا به منفي نه ساتي چې د بل عزت وګایې، د بل احترام وګایې او مقصد کله یو پسې خوله ورچاو، کله بل تا لیوني سپي غوندې او کله یو تا کله بل تا ټوله ورځ په دې هغه په ځای باندې یو مثبت کار وکړه چې مستقبل دې چې شی شي برابر شي. نو ګوره یاد ساتو چېرته او ګوره تاسو ته به زه مثالونه درکړم چېرته چې په دنیا کې مایاناس کارونه کړي دي د مثبت سوچ خلکو کړي دي، منفي سوچ خلکو نه دي کړي. تاسو ته به زه یو مثال درکړم. مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور الله مرقده، یوسف بنوری صاحب نور الله مرقده، مولانا محمد حسن صاحب نور الله مرقده، غټ جامعات مولانا خیر محمد جالندری صاحب نور الله مرقده، غټ جامعات اول چې ابتدا کې ایخي. نو تاسو د دې تاریخ وګورو چې دو چوره منفي سوچ ګرځولای او چوره مناظرې کړې وي، چوره یو بل پسې کنځلې کړې وي، چوره په سټیجونو باندې غرمچې کړې وي، څه شی کړي سوچ. ګوشه نشین خلک ملنګان او مقصد یو ګټ کې ناس، لیکن هر یو په خپل میدان کې دوره عظیم خدمت وکړه چې زمای چې د دنیا کومه کونا اب د حقانیت د فیض نه خالی، د دنیا کومه کونا اب د بنوریتون د فیض نه خالی، د دنیا کومه کونا کوم ګټ اب د جامع اشرفیه د فیض نه خالی، د دنیا کوم طرف اب د مقصد دا چې د خیر المدارس فیض نه خالی، د دنیا کومه ناحیه اب د دارالعلوم کراچۍ فیض نه مقصد خالی وي. تاسو وایي به لیکن سوچي مثبت ساتل. او نمبر 7 احساس ذمہ داری. کوم یو ذمہ داری در ته حواله سي نو هغه سړی خو بخوبي سرانجام کوي. ګوره تاسو جامعه ده دې کې چېرته محتمیم استاد نه تپوس کړی ده؟ مونږ محتمیمان خدای پاک دې عمرونه دراز کی سره د صحت و عافیت که استاد محترم مولانا سمیع الحق صاحب که اوس استاد محترم مولانا انوار الحق صاحب دا یاره په عمر داسې نه دی ویلي ما ته یا سعید الرحمن مولوي صاحب ته یا بل ته چې ته پرون ولې نه وې څنګه
لیکن هغه باوجود د تا په استادانو کې الله تعالی احساس ذمہ داری ایښی ده. دیر بابا جی په دې عمر باندې تاسو چې غیر حاضري یادېږي څه شی پکې پاتې دي؟ تش روح ده که نه ده؟ خپله استاد محترم تش روح ده که نه ده؟ کله یې ټوله شپه خوب نه یې کړی. استاد محترم مولانا مغفر الله صاحب په پوه شئ څونه په تکلیف عاجز او تاسو ته په ویل چې ير کې اخپه درد لیکن احساس ذمہ داری مونږ خو دالې پرېږده خو مونږ خو له هلکانو نه خود به احساس چې چوره قرضه مو ور باندې ټیک ته لږ مور باندې پاته شوه برته عفو کو خو سټیم سره ختم شي به سره بخو. اچھا نو مقصد دا دی چې احساسي ذمہ داری چې کله بل دا یوه نقطه یاده ساتو د فارمولې په او د یو کلیې په شکل کې درته وایم دا نقطه چې په خپل یو متن په شکل کې درته وایم شا نور خپله سوچونه پکو چې کوم کار درته حواله سلی په خپل کار کې کله هم کوتاهي مکو په خپل کار کې کله هم کوتاهي مکو او د بل چا په کار کې هیڅ قسم مداخلت مکو. د نظام چې خرابېږي ته چې یو محتمیم سره ټیم نسي تېرولی یو جماعت کې هلته خلکو سره ټیم نسي تېرولی یا په خپل کار کې کوتاهي شروع کړي سړی نو هغه مشرانو خواته ناقابلې برداشت سي او یا بیا خپل کار ښه سره انجام کوي یو نیم سړی خو د بل چا په کار کې دخل چکي شروع کړي بل چا په کار کې مقصد دا دی چې خپل رایګانې او کله یوه دا دخل نو هغه نه تنګ شي. نو دا یاد ساتو چې د خپل کار کې کوتاهي مکو او د بل چا په کار کې دخل مه ساتو. بیا به تاسو هر چا سره په هر وخت کې هر چیرته هر قسم ټیم تېرولی شو. هسې په دې خبرې مو سر خلاص. او بل با دا هم درته عرض کړم چې دې تعطیلاتونه مونږ په خپل ځای کې به عام دورې لا څه شی نه خو دا مهم شیونه حجت الله البالغه شوه دا د تحقیق او د تخریج مقصد دا دی چې طریقه کار څه علامات الترکیم و اصول الاملا ځکه تحقیق ته پر دا ابتدایي ضروري حیثیت شی نه دي. څه فارسیات هم شو د دې اهتمام به مونږ کو خو ګوره یاد ساتو چېرته جمګټه لا هغه مونږ مقصد نه ده چې کوم نږدې والي نو راتلی سي یا به مونږ اعلان وضع کړو بیا به په هغه باندې ورکړو په دې موبایل باندې یونس امیر صاحب به ورکړي. البته ښه قابل کسان چې کار زده کوي هغه او بل دا به یاد ساتو چې زه چندې وغیره دا شیونه نه څه کولی او خپل ذاتي انتهایی مقروض یم خدا نشه نو که مقصد دا دی چې څه ورنه خو په خوره به یې سره خپل به یې پخو هلته به چولاست هغه که نه و خپل انډیوالې غوندې به کو دا یاد ساتو چندې مندې دا مونږ نشو کولی چې بس دارالعلوم ته وکړو دا ډېره ده او نور مونږ نشو. نو به خپل آپس کې باهمي اول نه چې ذهن کې وي که مقصد دا دی چې میاشت تېروي نو 2,000 روپۍ پر ادرومي خپل به یې دالې سره جمع کوي دا نه چې زه به یې ورته کوم خپل به یې ترتیب کوي خپل به یې چې کوي جمع کوي دا به هم ذهن نشي. او 12 نمبر دا خبره منځ کې خو هغه چومې درته پکې یو بل کې منظم کړه چې یقینا د دوره کسانو او بیا د طالبانو او ملیانو د دې مقصد یو احساس ذمہ داری پورا کول دا جوی شیر لانے کے مترادف ده جوی شیر لانے کے مترادف ده. نو په دې کې امیر صاحب بالکل لا خو عمر هم دوره نو او غریب به ډېر زیات دا کارونه او کله یو شی خراب کله بل شی خو ما به هم کافي دلاسا ورکوله که دی به اوس مني که نه به یې مني خو مقصد ما ورته ویلې چې دا خیر ده یقینا قابل داد او قابل تحسین ده. ورسره عبدالرحمن خو بیا ماشاءالله دوره ده چې بسطتن فی العلم والجسم دواړه مقصد دا ده چې وفي المال الحمدلله نو کافی مقصد دا ده چې توانایی بدنی جسمانی مالی هغه هم په دې کې خرڅ کړي او عرفان هم بیا ماشاءالله صحتمند دغه ده ادا ملګری د ابوبکر او هغه هم ده او امداد خو خپل دغسې هغه کړي دي دوره او د معاذ دا ټول ملګري نورو چې کوم ملګرو دو سره تعاون
بیا خصوصي مالی لحاظ سره دا خو د دارالحدیث حسن یا دې نه بعد چې اوس د کوم کارونه پاتې نو دا خو بیا دغه شی طالبانو ته چې پاتې نو دا قابل صد آفرین او قابل صد شاباش دي. ما اوس هغه بل دی جیب کې مې هغه ده چې دو تبا انعام کې دا نه چې دا ډیر دا کم دا چونکه زه اوس خپل داسې برابر نه فیضان انعام ورکای امیر صاحب ته او فیضان ته بیا اخر کې دعا کو بیا به فیضان ته د خدای پاک خوا هغه ورکي دا ډیر شی دا یو تو اخلا یو با عبدالرحمن واخلي تا ته بیا درکوم هغه پرون مې تا ته ډېرې درکړې وي هغې کې حساب شی دا به انعام کې ډېره لږ نه دا ډېر شی وي که نه ما حیثیت سره خپل هغه سره درک خدا دې تاسو د حسن کارکردګي او د دارالحدیث باندې زړه خوړل او د بره اوس سولرې لګول او دا ټول کارونه دا د تاسو د دې هغه ښه جي اوس په دا حدیث ووایو او هغه نه بعد خدای شان د ورسره برابري داسې اخلي څو درودان به ووایو نه به ناري پکې نه باغی بیا به زه هلته بابوزو کې جلسه ده او غالبا مولانا صاحب به هم رادرومي او مونږ اراده دا وه بیا بیګام برادر محترم مولانا امداد الله صاحب ویلې چې څنګه به موقع نه دا خو تا خپل کور ده نو ما ورته چې ما زړه غواړي چې یو دا مخکې مو خبره کړې و سره بیا مشر ورته ویلي و نصیر خان صاحب ته چې هلته به مولوي صاحب ما ته راړي مفتي محمود چې کوم هغه ده هغه ځای د مرکز ته خو خدای نن موقع جوړه کړه نو مونږ به یوه نسخه هم د خپلو شمایلو ورته وخکو او ګوره هغه شمایلو نسخې اس راغلي دي او دا ګرانې نه دي دا د دو ته پته ده په 7,500 باندې ما ته راکړی 8,000 د دې قیمت ده 80,000 مو پرون دا عبدالرحمن گوا ده اوس ما سره لیست 80,000 مو صرف کرایه و تاسو ته ولې دا ګرانې نه دي او دا کتاب نه ده ناوه ده هغه نور به هر حال زه تعریف نه شم کولی شنیدا کی بود مانند دي دا لیدو ارویدو ډېر فرق نو چې یو موبایل تا سره چوک بدلی چې 10,000 روپۍ پسې راکه دا موبایل زرې بدلولی شي او شمایل نشي اخیستلی ډېر بهرحال کتاب یو ذوق غواړي دا خو مې صرف اعلان دوره درته وکړه چې که چاته په کار وي نو بیا به عبدالرحمن